نوې کول دی، نوې ځوانان دي، تکړه تکړه ځوانان پکې راغلي دي. زه په صحافت کې دا ډېر لوی چینج ما محسوس کو. رشید اقبال صاحب ناست دی او په دې کې باچا ما خیال دی بهر ته ووتو، ده به ازادي اخبار راوړو نو موږ واړه واړو نو د اخبار ته به موږ داسې خوشحالېدو چې یاره یو ناشنا غوندې کار به یو عجیبه غوندې صورتحال به د هغې په دې معاشره کې ډېر زیات لوی پوزیشن و. خو بهرحال د وخت سره هر څه اپډیټ کېږي، چینجز راځي. موږ به د دې خپلو مشرانو صافیانو ډېر احترام کوو، دا زموږ استادان دي او د چا چې استاد نه وي هغه به ناکامه وي. نن سبا که تاسو وګورئ ټول که عالمان دي، که مفتیان دي، که صحافیان دي، که سیاستدانان دي، یا د آرټیفیشل انټیلیجنس شاګردان دي او یا د فیسبوک مطلب دا د استادان دي. دا هر شي خپل یو پراپر یو سیستم یو میکانیزم وي. د هغې دپاره به ټایم ورکې، وخت به ورکې، قرباني به ورکې، شپې ورځې به په ځان باندې تودې سړې تېری، سختې به راځي، مشکلات به راځي، آفتونه به راځي، نیچرل ډیزاسټرز به راځي، مین میډ ډیزاسټرز به راځي، هغه به کنفرنټ کې د هغې مقابله به کې نو هله به ته یو بهترین صحافي راوځي. د صحافي بنیادي ذمهواریانې د مظلومې طبقې اواز رسول د دې وخت چې کم مشران دي، که په انتظامیه کې دي، که په سیاستو کې دي او که په نورو محکمو کې دي، د دې مظلومې طبقې فریاد هغو ته رسول، بر وخت خبر ورکول، رښتونه او صحیح خبر ورکول او د دغې خبر د اشتهار نه مخکې چې کله دې ته پبلیسټ کې نو د هغې نه مخکې د 2-3 معتبر ذرایعونو د هغې ویریفیکیشن کول چې د هغې ویریفیکیشن وشي. هسې نه د یو بهترین صحافي دپاره هغه خبر، هغه نیوز چې کوم بریکینګ نیوز جوړیږي یا عام په سوشل میډیا، په الکترونیک میډیا یا په پرنټ میډیا طور کې، هسې نه چې هغه ستا دپاره اذیت او تکلیف او ستا د هغې قابلیت دپاره نقصان جوړ شي. بیا په دې معاشره کې چې څه کېږي، یعنې تاسو 2-3 مثالونه ورکړل. صحافت د دې ریاست یو 4م ستون حسابیږي. خو دا به ته پرو کې، دا به ته ثابتې چې زه یو سینسیر، یو ریسپانسیبل صحافي ما. د بده مرغه سوشل میډیا په موږ باندې بیټه منازله شوې ده. موږ د دې جوګه نه یو. موږ مینټلی، ایجوکیشنلی، فزیکلی او د شعور په توګه که موږ وګورو، الله ګواه دی که موږ د سوشل میډیا استعمال پازیټیو کوو. څنګه چې ته یو کوې وباسي او هغه صدقه جاریه وي، دغسې چې ته یو غلطه ویډیو شیر کې، غلط کمنټس ورکې، نو دا ګناه جاریه ده. تر قیامته به د دې تا سره حساب کتاب کېږي. رښتونوالی تاسو ووی، رښتونوالی خو که اجتماعي ته ورګورو په دې ټول ملک کې کمی دی. هغه یوازې ستاسو ګناه نه دی.